نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم. سورة الأعراف نهم پارا یوصل دعو یا یم نمبر آیت دی دی رکو دا مخی رکو سرا ربط او مناسبت دادی مخی رکو کی دا بنی اسرائیل و یہودیانو قباحتنا بیان شو اس پا دی رکو کی ہم دا بنی اسرائیل و یہودیانو قباحتنا ذکر کی گی. اللہ رب العالمین کا عالم ارواح کی حضرت آدم علیہ السلام دا پیدائش نبات تمام اولاد دا نرو بڑو میں گوپ اندازہ باندی آدم علیہ السلام نے پیدا کر دیت اللہ رب العالمین عقل او پوہا ہم نصیب کرا بیا اللہ رب العالمین دخل وحدانیت دلائلهم بیتا بیان کرو دی اولاد دا آدم علیہ السلام دا اللہ پاک دا یوالی اقرار او گواہی ورکڑو چی اللہ تزمنگ ربی من پدی خبر باندے گواہی کو چی تزمنگ ربی دا عالم ارواح کی دعوادا او اقرار دا تفسیری جلالین مطابق پا میدان دا عرفات کی پورز دا عرفی باندی شوی. بعضی علماء فرمائی چی دا ہندوستان پزمک باندی آدم علیہ السلام چکل اللہ پاک زمکی تراکز چو پاغ وقت کی دعوات شوی. دریم قول علماء دا ذکر کی چی دعوادا اللہ پاک دا آدم علیہ السلام دا دی اولادنا دا مکی مکرمی او دا طائب پا درمیان کی پیوزمک باندی اخستے ہو. اللہ رب العالمین چی کلد تمام انسانانو ناو وعد واقع استلا بی حکمت دی وعدی ذکر کو چی اسنا دا قیامت پورز دا کافران ہوئی چی من خود دی وعدی دا عقیدی دا توحید نا خبر ہو او حسنا چی بی بیا ہوئی چی شرک زمنگ پلارانو کڑو دا شرک بنیاد زمنگ پلارانو اخودو او منقو پسبان دی فینون زمنگ دا پلارانو دا شرک دا بنیاد دا وجرت دا منگ باند عذاب راولی دا دید پارا اللہ پاک دا دوی نوا دوا قستلا چی سبا دا پارا دوی دا بانن کی چی منگ خود دی عقیدی دا توحیدنا غافل او نا خبر. بیا پر بنی اسرائیل کی او بزرگ تاغنمو بلعم ابن باعورا دا مستجاب الدعوات دعاگانی بے قبلی دی او صاحب کرامات یوی زنانا دا تلالچ ورک چی دی موسیٰ علیہ السلام نخمنگ دیر جا تنگ راغل ہر ٹیم راتد اللہ پاک دا دن دعوت را گئی او استاد دعاگانی قبلی کی دا تخلق خیریوں کا لگ بد دعاوتوں کا مال دولت پلالچ کی بلعم ابن باعورا موسیٰ علیہ السلام تبد دعا اکڑا. اللہ رب العالمین دباندی
عذاب راوست د جبه دا سرو استلا چې پسینه باندې پرتوا الله پاک د مثال د سپي سره ذکر کوي کته یې شړی تا پسې غابي او کته یې نشړی در پسې غابي اوس دا د بنی اسرائیل بزرګو خود موسی علیہ السلام مخالفت کې راغی بزرګیم ختم شوا او الله رب العالمین په دنیا کې هم سزا ورکړه الله پاک دې او تاسو داسې حال نه وساتي بل الله جل شانه فرمایي چې چرې مونږ وخت و د ودا کار نه وکړي مونږ بدل توفیق ته عمل ورکړ لیکن د دنیا خوخه بل خواهشات خوخ کړ داغي د وجه نه د نقصان ورسید بیا الله جل شانه د دې يهوديانو قباحت ذکر کوي چې دا ډېر بد خلک دي زموږ د آیاتونو تکذیب کوي د پیغمبرانو تکذیب کوي پکار دار چې دې الله پاک د پیغمبرانو تصدیق کړي او بیا الله پاک فرمایي چاته چې هدایت ما نصیب کو نو په هدایت باندې دي او کوم انسان چې ما گمراه کړه تاواني بیا د کافرانو د دین اسلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت د پیدا ناقصتلو وجه ذکر کړ د دې کافرانو جننا دا ناپوه دي په حق باندې دي ځان نفي د دې سترګې وړاندې دي دلایل د الله پاک د یووالي دوی تنخکاری او د دوی وګونه کانه دي د الله پاک د دین پیغامات نه اوري دا کافران پشان د زناور دي بلکې د زناور نه هم بدتر دي ځکه زناور د خپل مالک تابعداري کوي کم مالک په زناور خیال ساتي دا زناور دا مالک خبره مني لیکن دا کافران د الله رب العالمین دا غیرم بدتر دي چې د رب العالمین د انعامات باوجود دی بیا هم کفر کوي او د الله پاک سره شریکان بل دې مشرکان او کافرانو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعتراض نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه ته وی چې تاسو مونږ د شرک نه منع کوي او په خپل شرک کوي تاسو وایي یا رحمان او یا رحیم او یا کریم نو دا تاسو ډېر خدایان یاد نو مونږ چې خدایان ډېر یادو نو مونږ غلط کار شرک کو او چې تاسو ډېر خدایان یادوي نو تاسو شرک نه کوي الله پاک آیت نازل کړه دا ټول زما خسته نمونه دي او دا زما صفاتونه دي او دا الله پاک صفاتونه دا د یو رب العالمین دی د وجه خدایان ډیر نه دي الله یو دی او نمونه خسته ډیر په دې کې دا کافران دی په جهالت او په ناپوهه سره دا اعتراض کو د دې خیال نو چې مسلمانان ډیر خدایان عبادت کوي نو الله جل شانه فرمایي وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ او یادا وقت واقستلا سارب من بني آدم اولاد آدم علیہ السلام نوادا من ظهورم چه پیدا کرد دشاگانو ددوی ذریتم اولاد ددوی واشهدهم على انفسهم دی گواہی ورکا بخبل زانون باندی الست بربکم اللہ جل شانو فرمائے زنیم ستاس رب قالوا ویدی بنی آدم بلا ولنا تزمنگ ربی شہدنا من تدی خبر گواہی ورکو ان تقولوا يوم القيامة تاجتاسو نوائی پورس دا قیامت انا كنا عن هذا غافرين يقنا منقود دي عقيدة توحيد ننا خبر او تقولوا يا دا جتاسو نوائی انما اشرك آباؤنا من قبل يقنا شرک کرو زمانگ پلارانو زمانگ پیدائش نولان دی وكنا ذرية من بعدهم او منکو بچی رست دا غفل پلارانونا اپا تحلکنا آیت عذاب راولی پمنگ باندے بما بار المبتلون پاغ کفر باندی چکڑی دی زمانگ مشرانو اہل باطل کافران وکذالک ہم دارنگی نفسر آیات منگ بیانو آیاتنا دخل یوالی ولعلهم یرجعون دپاراتی چدا یہودیان دخل کفر نواپس وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي او تور پیغمبر علیہ السلام پدی یہودیانو باندی خبر دا کس آتیناہ آیاتنا
چمن ورکړ هغه علم اسم اعظم علم فانسلخ منها پس دی وروتو د دې اسم اعظم سره د خپل کور نه په کفر سره فاتبعه الشیطان پس دی تابع شو د شیطان ملګری شو د شیطان فکان من الغاوین پس دی شو د گمراهانو نه ولو شئنا لرفعناه بها او کچره مونږ غوښتي وي مونږ به دې اوچت کړو مرتبه د علماء ته په توفیق د عمل سره ولكنه اخلد الى الارض لیکن دی مایل شزمکی تا دنیا تا واتبع هواه تابداریو که خپل خواهشات او په دعا کولو د موسی علیہ السلام خلاف فمثله كمثل الكلب بس مثال او صفت د دې سړي په شان د سپي ان تحمل عليه فتشړي د سپي يلحظ دې جبر باسي تاسو आवाजونه کوي او تتركه يلحظ یا کته پرېږدي بیا جبر باسي आवाजونه کوي ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا دا مثال دا قوم دي چې تکذیب کړي زموږ د آیاتونو فقصص القصص پس بیان کا پیغمبر علیہ السلام واقعات یہودیانو تا لعلهم يتفکرون د پارا دي چې فکر وکي ایمان وروړي ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ډېر بد مثال دا قوم چې تکذیب کړي زموږ د آیاتونو وانفسهم كانوا يظلمون او نفسونه د دې چې دي ظلم کوي په تکذیب سره من یاد الله فهو المهتدی چاته چې الله پاک هدایت کوم دا هدایت باندې دي او من یضلل او سوچ الله پاک گمراه کی فاولئک هم الخاسرون پس دا کسان چې دي تاوانیان دي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس او بتا فیصل پیدا کړی جهنم د پاره د انسانان او پیریان لهم قلوب لا يفقهون بها د دې لپاره داسې زړونه دي چې نه پوهېږي په حق باندې ولهم اعین لا يبصرون بها او د دې کافرانو لپاره داسې سترګې دي چې دې نه ویني په هغې باندې دلایل د الله د قدرت ولهم آذان لا يسمعون بها او د دوی داسې غوږونه دي چې په هغې باندې نه اوري د الله پاک دین اولئک کالانعام دا کافران پشان د سارو دی په عدم پوهه کې بل مدل بلکې د زناور نم دی بدتر دی گمراه دی اولئک هم الغافلون دا کسان چې دی غافل نه خبر دي ولله الاسماء الحسنى او خاص الله پاک د پاره خستن مندي فدعوه بها تاسو را بری الله پاک بدونمونو وذر الذين يلحدون في اسمائه او تفریق دا کسان چې هغه کوګوال لټي د الله پاک په نومونو کې تاسو پرېږ دی سيجزون ما كانوا يعملون زاد جدي توبه ملو شه دوی د عملو وممن خلقنا امه او دا وچانه چې پیدا کړی او جماعت يهدون بالحق غیر رهنمایي کی حق طرف تا وبه يعدلون او پدا حق باندې دي انصاف کوي فیصله کوي واخدا الحمد لله رب العالمين